جمع په حکم ده، په حکم ده جمع. تاسو په یو درس کې ویلو چې سجده اوږده لګول پکار دي، دې سره تمام حواس د انسان ټیکی وي، دی یو فایده ده. اوس مونږ اوږده سجده څنګه ولګو؟ ځکه 3 ځل سبحان ربي العظیم د هغې نه پس خو هر څه ختم شي، نو واپس په راپسو دونه اوږده سجده خو مونږ نه لګي. سبحان ربي العظیم 3 ځل ویل ستا دپاره ضروري دي. اخوا ته ویلی چې ستا اختیار دی، اخوا چې څومره طاق عدد دی، څه طاق عدد انسان له پکار دي چې هر څونه په ځان لمانځه کې ویلی شي وایي به پوهېږئ په دې خبرو باندې. نو هغې سره چې بیا څونه اوږده سجده کولی شي ستا څومره خوښه بیا کوه. په رمضان المبارک کې قصدن د ورځې چې یو سړی کوروالی وکړي نو کفاره څه ده؟ 2 میاشتې روجې دي، او که 2 میاشتې روجې نه وي نو بیا 80 مسکینانو ته متوسط خوراک ورکول، درمیانه خوراک ورکول، کوم چې ته عام ستا استعمال دی. مطلب دا دی صرف دال ساګ به هم نه ورکې، او په المدینه کې به پې روش او چیلي غوښه هم نه خوري، بلکې درمیانه کوم چې ستا خوراک یې هغه 80 مسکینانو. آیا د شرعي عذر د وجې نه مونځ ماتولی شي انسان؟ او بالکل ماتولی شي. شرعي عذر دا مطلب دی چې داسې ضرورت پیښ شي، یو ماشوم دی هغه روان دی بجلی له ګوتې وروړي، ته به مونځ ولاړې، مونځ مات که زر پسې ورشه رادې خو د شرعي ضرورت دی. مونځ بیا هم کېږي، خو دا ماشوم یې ونیو دا بیا لاس ملاوخل او د سلام نه پس په سینه باندې لاس دل د دې شرعاً څه حکم دی؟ ګوره شریعت لومبی سي سلام ښودلی، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لاس ملاول هم په شریعت کې شته، ورته غاړه وتل معانقه دا هم په شریعت کې شته. البته په سینه باندې لاس ږدل د دې شرعي هېڅ حیثیت نشته. البته زموږ معاشره کې دا د تابعدارۍ یو علامت جوړ شوی، نو څه قباحت پکې شرعاً نشته، خو څه شرعي ثواب هم پکې نشته. یو زنانه وي تپوس کړی دی چې 6 میاشتې وشوې زما او زما د خاوند خپل مو کې نه لګي. اوس راته چا ویلي چې تاسو خو دونه موده خبرې نه دي کړي، ستاسو طلاق خود به خود شوی دی. اوس مونږ څه وکړو؟ طلاق نه دی شوی، چا وی چې طلاق شو؟ خو بس تاله دا پکار دي چې هغه سره لاړ سره روغه وکړه، او څونه چې منځ کې هغه غلط فهمۍ دي هغه لر کړه، دغه علاج دی. مور طلاق نه کېږي ښه په دې باندې. لکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه سړی به جنت ته نه داخلېږي چې د خپل یو مسلمان سره 3 ورځو نه سیوا قطع کلامي وکړي. قبر د یو ځای نه بل ځای ته منتقل کولی شي که نه؟ منتقل کولی شي که ضرورت وي، چېرته ضرورت نه وي نو بلا ضرورته د دې منتقل کول بل ځای ته دا منع دي شرعاً. ما نه په عدالت کې په قرآن قسم واغستی شو، قسم ما په رښتیا وخوړلی، اوس زه ګناهګار یم که نه؟ نه تا په رښتیا قسم خوړلی، په دروغو خو دې نه دی خوړلی چې ګناهګار یې. حتی له اوسه به کوشش کوي چې قسم به نه خوري. اوس ضرورت د رښتیا د قسم د خوړل نو او د خوړو ښه کار دی، او که بد دی نه دی کړی. په دې کې ګناه کوم ځای کې د کمو زناورو انډې حلال دي او د کمو زناورو انډې حرام دي. د کومو غوښه خوړل چې حلال دي د هغې انډې خوړل هم حلال دي، او چې کوم حرام نو هغه حرام. پوهېږئ؟ عقیقه نشم کولی د خپل بچي، ډېر زیات غریب یم، که زه ونه کړم نو په دې ګناهګاري کوم، خو نه دا مسنونه طریقه ده. او د داسې عذر په وجه باندې دې پرېښودل دا هم سنت دي. ښه سنت وایي دې ته چې هغه د عذر په وجه پاتې شي. سنت څه وایي؟ ما واظب علیه النبي صلی الله علیه وسلم، چې یو کار نبي علیه السلام همیشه کړی دی سنت وایي، خو ترکه عذرا د عذر د وجې پرېښي. نو همیشه یو طریقه کول د نبي علیه السلام چې کومه کړي دا سنتي، خو د عذر په وجه پرېښودل هم سنت دي. نبي علیه السلام داسې کړي. پوهېږي په دې باندې؟ ځکه چې چېرته په ګاډو کې لاړ شي که نه، او بار درته ګاډی ولاړي کوسټر، نو ته په جومات کې په نفلو باندې په سنتو باندې مه ودرېږه. ښه کله نه کله سنت پرېښودل هم سنتي. خلک درته بیا هلته کنځل کوي امیر صاحب داسې امیر صاحب داسې. د دین نه خلکو له زړه مه توروه. دین اسلام خو د انسان خوشحالي غواړي. نو بیا 2 کسان چې خپل منځ کې په خپل والنټیر سره، یعنی په خپل رضا سره زنا کوي، نو دا ولې ناجایز ده؟ عقل خدا وایي چې یاره دې له جایز کېدل پکارو. دا کم عقل لی جایز پکارو. داسې کار شوی که نه، دا خبره خو د کولو نه ده. په مخې ته مې قرآن دی لاندې په محراب النبي کې ناست یم. الله جل شانه د انسان بېعزتي نه غواړي، خوشحالي غواړي. او دا ته چې کومه خوشحالي غواړي دا عارضي ده، او الله د همیشوالي او هغه خوشحالي غواړي چې هغه د همیشوالي، چې هغه د آخرت خوشحالي ده. او په زنا کې
هغه عارضي خوشحالي ده او په نکاح کې هغه دایمي خوشحالي ده. پوهېږئ په دایمي خوشحالۍ الله جل شانه ترغیب درکړې هغه نه کې او د عارضي خوشحالۍ کوشش کې دا کم عقل دی. ډېر جوابونه دي ډېر میډیکل هغه نقصانات دي د زنا د هغې په بنیاد باندې دا الله جل شانه ډېر زیات نقصانات دي ډېر زیات نقصانات دا الله ناروا کړي خو دا ټایم کم دی نو په دې کې به دا بیا پاتې شي پرون هم پاتې شو. نو دغه عقل څه عقل نه دی. نو اوس ډاکټرانو په الټراساؤنډ معلومه کړي چې زما د کور والا په خېټه کې چې کوم بچی دی هغه په یو مرض کې مبتلا دی او ډاکټران وایي دا ضایع که اوس موږ څه وکړو که دا بچی د 4 میاشتو نه کمی او واقعي ضرورتي او د ډاکټرانو مشوره په دي نو بیا د دې ضایع کول شرعاً درست څه نقصان نشته. یوه خبره که دا 4 میاشتو ته رسېدلي یا 4 میاشتو نه سیوی نو بیا دا لرکول قتل دی او دا د کم ځای عقل دی چې ماشوم د مور په خېټه کې بیمار دی نو دا به ته ضایع کې دا د کم ځای عقل دی. یو ماشوم ستا په کور کې دی هغه بیمار شو نو دا به ته وجنې دا څوک وجني دا د وجلو څیز دی. الله جل شانو چې کوم ژوندي انسان ته شفا ورکوي ستا د کور والا په خېټه کې چې دی ماشوم ته شفا نشي ورکولی نو ولې داسې غلط سوچونه غلط کارونه. نور دغه شریعت دومره اجازت ورکړی ښه د کوم چې مې ته وي قرآن ټیوشن ماشومانو ته کول یعنی قرآن ښودل چاته او په هغې باندې تنخواه اغوستل او هدیې او تحفې د خلکو نه اغوستل جایز دي که ناجایز دي؟ تنخواه او تحفې اغوستل جایز دي خو چړوس جوړېدل نه دي پکار. چړوس جوړېدل نه دي پکار. ښه چې هر ټایم د خولې چینګه کړي چې اوس پر هله څوک سره کړي امام او مؤذن او عالم او قرآن خوانه او حافظ قرآن او مجود د دین اسلام سره ټچ خلک هغه داسې پکار دي چې هغه غیرتي خلک که د لوږې مري خو چې چاته دا ونه وایي چې ماله سره کړه داسې خلک پکار دي. بیا د دین کار ډېر ښه کېږي. ښه بیا څوک نیغ نشي کتی امام ته نیغ نشي کتی مدرس ته نیغ نشي کتی. د حرم شریف مدرس ته مولانا مکی صاحب دامت برکاتهم هغې ویلي دي چې په هر بینک کې نوکري کول جایز دي. صحیح مسله څه ده؟ دا مسله ما اورېدلې چې هغې داسې ویلي دي. البته د علما کرامو فتوا هغه په دې باندې چې په هر بینک کې نوکري کول جایز نه دي ځکه نبي علیه صلات وسلام مبارک وفرمیل چې په سود کې کم سړی هم انوالي که هغه لیکل کوي که هغه په هغې کې ګواهي کوي او کم سړی چې سود کوي دا ټول یو شان ګناهګار دي برابر دي په ګناه کې. زهیب نوم څه معنی ده او دا نام کې ایښودل څنګه دي دا اوسه پورې زه په شش و پنج کې هم د ډېره زمانې نه چې زهیب څه معنی ده ځکه دا د عربۍ ټکی نه دی ما ته پته نشته چې دې څه معنی ده که چاته پته بیا ما ته ووایه. په ذال سره نه د هغې معنی خو معلومه ده په زې سره په ذا سره. د نبي علیه صلات وسلام لومبۍ نکاح د چا سره شوې وه او نکاح چا تړلې وه؟ لومبۍ نکاح د نبي علیه السلام د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها سره شوې وه او نکاح پوهېږې په دې خبرو چا تړلې وه؟ ابو طالب خپل ترې تړلی و هغه کافر و. ته به اوس دا وایې چې یاره نکاح کافر تړلی شي که نه نکاح هغې کې د ملا هېڅ ضرورت نشته د ایجاب او قبول ته نکاح وایي. نبي علیه صلات وسلام ایجاب وکړو حضرت خدیجې قبول کو قصه ختمه یا حضرت خدیجې ایجاب وکړو نبي علیه السلام قبول کو قصه ختمه. دا اوس صرف واسطه وه په منځ کې دا مولي صاحب په منځ کې صرف واسطه یي. ښه پوهېږې په دې خبرو باندې نور د مولي صاحب ناسته پکې هېڅ ضروري نه ده. او څنګه تړلې وه د هغې زمانې د رسم و رواج مطابق هغه حضرت ابو طالب صاحب تړلې وه. داسې خطبه حضرت ابو طالب صاحب ویلې وه چې د دې زمانې یو ملا هم هغه شان خطبه نشي ویلی. دا زبردسته خطبه حضرت ابو طالب صاحب د مرګ نه پس د اولیاء کرامات زموږ عقیده په دې کې څه ده او موږ قایل یو د دې خبرې چې د مرګ نه پس هم کرامات د اولیاء حق دي. لکه بله اوس مې ته واقع کړې وه یو څو صحابه کرامو چې هغه شهیدان شو دعا یې کړې وه چې یا الله زموږ د مرګ نه پس زموږ د ډیډ باډیز زموږ د لاش جسم دا د کافرو په لاس مه ورکوي. نو الله جل شانه مچې راولېږلې او هغې پټلو کافرو ته بیا نه شو نږدې کېدی. دې ته د مرګ نه پس کرامات وایي. ښه وصلی الله تعالی
يؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. صدق الله العظيم. دا آیت مبارکه پرون شوی خو هغه دا چې الله جل شانه فرمای چې وإن من أهل الكتاب نشته په اهل کتابو کې یو انسان الا مگر ليؤمنن به خامخا به ایمان راوړي په حضرت عیسی علیه السلام باندې قبل موته مخکې د مرګ نه ويوم القيامة د قیامت پر ورځ باندې یکونو شي به عیسی علیه السلام علیهم په دې باندې شهیدن گواه. لومبۍ خبره وإن من أهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. لومبۍ تفسیر مونږ دا کړو چې په اهل کتابو کې به یو انسان هم داسې نه خو الله جل شانه به دی د مرګ نه مخکې دی په ژبه باندې د عیسی علیه السلام د نبوت چې کومه کلمه ده هغه به جاری کوي. نو قبل موته مخکې د انسان د مرګ نه چې هر انسان په یهودیانو عیسایانو کې مړ کېږي نو د مرګ نه مخکې به دا کلمه وایي چې عیسی علیه السلام د الله پیغمبر دی او د الله جل شانه بنده دی. دا به عیسایان هم یهودیان هم وایي. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته د مرګ نه مخکې به هر انسان په دې اهل کتابو کې ایمان راوړي په حضرت عیسی علیه السلام باندې. د شهر ابن حوشب رحمت الله علیه روایت مې ته پیش کړو چې حجاج ابن یوسف سره په مجلس کې ناس او حجاج ابن یوسف چې په دې آیت خو زما شک دی زه صحیح نه پوهېږم په دې خبره باندې. د شهر ابن حوشب رحمت الله علیه ورته چې ستاسو شک دی شک زما دا دی چې چېرته هم یو یهودي مړ کېدو نو زه بیا خوا کې کېناستم چې د واقعي د مرګ نه مخکې دې کلمه وایي که نه وایي. د مرګه پورې خو د انسان دوه حالتونه دي. یو دا حالت دی چې انسان روغ جوړي نو خلکو ته به ډایرکټ پته لګي چې د ایمان راوړی په حضرت عیسی علیه السلام باندې ځکه خلکو ته به وایي. او دویم حالت د مرګه پورې د قرضن کدن دا وخت دی نو په ژوند کې خو هغه کلمه نه ویلې په حضرت عیسی علیه السلام ایمان نه راوړی یو یهودي خو یو وخت پاتې شو یو حالت پاتې شو چې هغه د زنکدن حالت ته نه زنکدن په حالت کې زه د یهودیانو سره ناست یم او دا سټ مې ولوالی د حجاج ابن یوسف خو ما خو چېرته د هغې نه کلمه نه ده اورېدلې. شهر ابن حوشب رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې نه داسې نه اصل کې دا انسان چې کوم یهودي دی یا عیسائی دی په دې کې چې هر یو مري نو یهودیان خو کفار دي ځکه یهودیان خو بالکل د عیسی علیه السلام د نبوت نه انکار کوي چې نه منو. کوم عیسی علیه السلام چې پیغمبر دی زمونږ په ایمان دی نو یهودیان د هغې نه انکار کوي او مخکې تیر شو وبکفرهم وقولهم علی مریم بهتانا عظیما چې دوی د عیسی علیه السلام نه یا د الله جل شانه د قدرتونو نه انکار کو کافر دي. یهودو خو چونکې انکار کړی کافر دي او عیسایان هغې مشرکان دي. مشرکان څنګه دي چې وایي چې د عیسی علیه السلام ابن الله دی یا د الله زوی دی نعوذ بالله یا دی په خپله الله دی خدای دی. دا د عیسایانو عقیده عیسایان مشرکان او یهودیان کفار. نو کله چې د دې مرګ رانږدې شي نو ضربت الملائکة وجهه ودبره فرشتې د ده مخ هم پسه پیړوي او د لاندې نه هم پسه پیړوي ګزارونه ورکوي او ورته وایي یو یهودي ته چې هغه کله مري چې قد اتاک عیسی نبیا فکذبت به عیسی علیه السلام تا ته پیغمبر راوړی او تا ته انکار کړی نو دی په دغه وخت کې وایي چې عیسی علیه السلام د الله پیغمبر دی او د الله بنده دی او په دغه وخت کې بیا څه فایده نه کوي. او هر چې عیسائی دی نو عیسائی خو چونکې مشرک دی نو ده ته فرشته راشي او د ده مخ او د ده لاندې طرفونه په څپېړو په ګزارونو باندې وایي او ورته وایي چې قد اتاک عیسی نبیا فزعمت انه هو الله او ابن الله. ای عیسائی تا څه وایي عیسی علیه السلام پیغمبر راغی د الله بنده او تا څه وایي چې دا الله دی یا د الله زوی دی. نو دی ورته وایي چې بس اوس ایمان راوړم چې عیسی علیه السلام د الله بنده دی او د الله پیغمبر دی. هغه ته اوس په کار نه راځي نو په کار راتلی د فرعون به په کار راغلی دی خولې وله د لخو نه ډکه کړه. دلته زموږ یو ملګری کیني مونږ سره هغه وایي دا فرعون دونه رذیل و که نه چې وایي کله مړ کېدو نو فرشتې وله خولې ته خاوره خټه ورویشتله ښه وایي دې ظالم فرشتو ته مړه والي وایي دې ظالم فرشتو ته مړه والي. ښه نو په دغې وخت کې خو بیا د سړي ایمان په کار نه راځي. الله جل شانه حدیث شریف کې راځي د انسان توبه قبلې تر څو پورې چې ما لم یغرغر تر څو پورې چې دا سات ججوري ته نه رارسېدلي چې سات ججوري ته راورسېد بیا قصه ختمه شوه. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. الله فرمایي کله چې دې ځای ته سار ورسي
نو بیا به دې خلکو ته پته ولګي چې یاره مونږ خو دې سره ډېر زیات نږدې وو خو دې مونږ نه لیدو مونږ سره ډېر نږدې وو د شهرک نه ورسره زیات نږدې وو د مرۍ د رګ نه ورسره زیات نږدې وو خو مونږ یې نه لیدو الله فرمایي نو په دغه وخت کې فایده نه کوي نو دا حدیث شریف چې کله شهر ابن حوشب رحمت الله علیه د حجاج ابن یوسف په مجلس کې پیش کو د حجاج ابن یوسف ناسو بیا ورته وی عمن نقلت هذا دا حدیث تا کم ځای نه اورېدلی د چا نه نقل کړی هغه ته حدثني به علي بن الحنفیه چې ما دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خاندان دی یو سړي محمد ابن علي ابن الحنفیه نه اورېدلی هغه ته لقد اخذتها من عين صافيه واقعي چې د پاکي چینې نه تاسو د حدیث را رسیدلی دا یو تفسیر مې درته کړی او دغه د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ تفسیر او حضرت اکرمه رضی الله تعالی عنہ هغه یو بل تفسیر کړی دی هغه وایي چې الله جل شانو کله د يهوديان او عیسایان دا کله الله جل شانو مړکې ساتي علي نو دا روح او دا جسم دی یو بل نه جدا کیږي ځنکدنې سخت شي ترسو پورې چې ایمان نه راوړي په حضرت عیسی علیه السلام باندې هغه پورې دین اسانوزي دا د حضرت اکرمه رضی الله تعالی عنہ تفسیر دی وایي په دې باندې بعض مفسرین یو بل تفسیر کړی دی چې دا قبل موته کې د موت قبل موته مخکې د مرګ نه نو دا د يهودي او عیسائی مرګ نه یادې دا د حضرت عیسی علیه السلام مرګ یادې چې په اخري زمانه کې به حضرت عیسی علیه السلام راځي او د نبی علیه السلام تابعدار وي نو په هغه وخت کې به تمام اشکالات تخلق ختم شي تمام اعتراضونه به د يهوديانو ختم شي او د عیسایانو هم ختم شي هغه ته به دا خبره واضح شي عیسی علیه السلام د الله پیغمبر دی او د الله بنده دی ټول به ایمان راوړي نو مطلب دا دی چې وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته چې د عیسی علیه السلام د مرګ نه مخکې به د ټول عیسایان او يهوديان په عیسی علیه السلام ایمان راوړي بیا دا مطلب شو یعنی قیامت ته نږدې چې عیسی علیه السلام لا وفات شوی نه نو ان من اهل الكتاب نشته په اهل کتاب کې یو انسان الا ليؤمنن به خامخا به ایمان راوړي په عیسی علیه السلام باندې قبل موته مخکې د عیسی علیه السلام د مرګ نه یا مخکې د دې انسان د مرګ نه او یوم القیامت د قیامت پر ورځ باندې یکون علیهم شهیدا د عیسی علیه السلام په دې گواہی ورکړي چې آیا دی پرشتیا ایمان راوړي کې ایمان نه راوړي او دینه مخکې چې کم خلک وغي ایمان راوړي او نه راوړي هغه ستاسو سره ویوا دغه به حضرت عیسی علیه السلام گواہی ورکړي په هغه خلکو باندې او هر پیغمبر په خپل امت باندې گواہی ورکړي وکذالک جعلناکم امه وسطا لتكونوا شهداء علی الناس ويكون الرسول علیکم شهیدا نو دا الله جل شانه به هر یو پیغمبر په خپل امت باندې گواہی ورکړي چې دې کې څومره خلک ټیکو څومره خلک ګډوډ ایمان نه راوړي بس په کوزه